الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري. سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه او د یتیم نگران چې دی د یتیم پرورش کوونکی او پالونکی چې دی دا به په جنت کې دسیو. او نبی صلی الله علیه وسلم دا مسواکی ګوته او منځنۍ ګوته هغې باندې اشاره وکړه او دوانه لګي جدا کړلې. په دې بل روایت کې هم دغسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د یتیم کفالت والا چې دی یا د بل داسې غریب کفالت والا زه او دی به په جنت کې داسې د دوو ګوتو په شانتې یو. او چې کله مالک ابن انس رضی الله عنه دا روایت نقل کو نو هغه هم دقه مسواکۍ ګوته او دارنګه چې کوم دینو دا منځه ګوته دا یو ځای کړه. دې دوانو روایتو کې د یتیم پرورش کول دی او د هغې ثواب دی چې د یتیم چې کوم سړی نگران دی او د هغه مشر دی او د هغه تربیت یې وکړه د هغه پالنه یې وکړله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زه او دا سړی به په جنت کې داسې یو. په دې بل روایت کې به خبره لږه عامه ده، یوازې یتیم نه دی بلکې د یتیم نه علاوه یو بل سړی دی یا د هغه چې کوم دی نو رشته دار دی یا پردی دی او مثال طور مور یې دغه تربیت وکړه، نیکي یې وکړه، رور یې وکړه یا نور څه رشته دار دي هغې راولګېدل او د ده تربیت یې وکړه. یا دا مطلب دی یا دا یې مطلب دی چې د بل غریب تربیت یې وکړه، هغه چې کوم دی نو غریب دی مسکین دی او د هغه خیال یې وساته. نبي علیه السلام وایي زه او دی به په جنت کې داسې یو داسې او دا دوه ګوتې یو ځای کړي دا یو مسواکۍ ده یو منځنۍ ده او لږ کولاوالی پکې راوستلو چې ملګرو ته ښکاره شي دا دواړه ګوتې څه دی. او ګوره بعضې روایت داسې دي چې څنګه رسول الله فرمایلی دي هغسې شکل به جوړی چې څوک یې بیانوي. دا اوس خبره د هغه ځای نه را روانه ده د نن نه 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتې داسې اوچتې کړي. کم محدث هم چې دا حدیث بیانوي نو هغه هم دا اشاره کوي د رسول الله هغه سنت په دې کې هم ادا کېږي. نو دې کې د یتیم پرورش دی. وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې رسول الله فرمایل انا ذو وکافل الیتیم او د یتیم تربیت کوونکی چې دی فی الجنة هکذا په جنت کې به داسې یو. واشار بالسبابة والوسطى اشاره وکړه په مسواکۍ ګوتې او منځنۍ ګوتې باندې وفرج بینهما دوانو منځ کې لرېوالی راوست. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل چې کافر الیتیم له او لغیره تربیت کوونکی د یتیم چې د ده دپاره یا د غیر نه انا زه وهو او دی به کهاتین فی الجنه په شان د دې دوو ګوتو یو په جنت کې. و اشار راوی اشاره وکړه چې مالک ابن انس دی بالسبابة والوسطى په مسواکۍ ګوتې او منځنۍ ګوتې باندې چې دغسې به دواړه یو ځای وي. الله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة.